د ګوجر قوم چوانخیل څانګې خیبر پښتونخوا مشرانو ویلي دي چې کچره د سوات غالیګي پولیس تاڼه حوالات کې مړ شوي محمد سلیمان د مړینې په لټنې او دې کې ککړ پولیس SHO په ضد کاروایي ونه شوه نو دوی به احتجاج شروع کوي. په دې او تنظیمي امورو سلسله کې کوز د رادینزي کمال خان کوهی حاجی نذیر په ځای کې تابع شوي ګوجر چوهانخیل اتحاد غونډه چې پکې د کوز بردیر سوات ادینزي چوهانخیل مشرانو شرکت کړو. وینا په وخت اتحاد خیبر پښتونخوا چیرمن حاجی ملوک خان، عمر علي خانزاده، نذیر ګوجر، مومن خان، ملک وسیم، ظفر علي نصیبزاده، حسین خان، مهتاب خان او نورو د ګوجر چوهان څانګې په تاریخ رڼا واچوله او ویل چې چوهانخیل په زرونو کال زوړ تاریخ لري او لکونو په تعداد کې آبادي لري. وینا کوونکو وویل چې د پاکستان قومي ترانې خالق چودري رحمت علي چوهانخیل و. دې نه علاوه د دې په قام کې ډاکټران، انتظامی افسران، انټرنیشنل لوبغاړي، سیاستدانان، وزیران موجود دي. دوی ویل چې دی بنیادي طور ګوجر دي خو په ګوجرو کې د چوهانخیل ذیلي څانګې په نوم خپل پیژنګلو دپاره چوهانخیل اتحاد تنظیم جوړ کړی دی چې مقصد یې د چا په ضد سازش نه، خپل مشران کشران یو کول او پیژندل، دوی ترمنځ رابطې مضبوطول، کشرانو ته تعلیم ورکول، ښه انسانان جوړول او انسانیت خدمت کول، یو بل برداشت کول او عزت ورکول دي. د دې وینا وه موږ راغلي په دې بنیاد یو چې تنظیم سازي زمونږ وشي او په هغې باندې تاسو شروع کړې ده. نومونه او کسان یو لیکلي دي، د هغې موږ شکرګزار یو او الله پاک هم کامیاب کا، الله هم خوشحاله کا چې په دونه سخت وخت کې او په دغه کې د مسافر سړي څو ورځي که مسافر به غم خادي کوي، که مسافر به میلمانه راغونډوي، نو نظیر علي صاحب موږ ډېره شکریه ادا کوو. زمونږ چوهانخیل چې دی نو دا زمونږ کور دی، زمونږ چاردیوالي ده. ګوجر قوم زمونږ قوم دی. په دې کې موږ بار بار خلکو ته بولي شک شبهات څه نشته، موږ ټول وروڼه. اصل کې موږ یو ګوجر له زمونږ د ګوجر چې دی نو دا یوه ونه ده او د دې غټ هټ لاندې چې کومه زیله ده نو دا ګوجر دی. ستاسو ته که څوک هم په دې باندې خبرې کوي نو هغه تاسو ورته دا وایي د ګوجر نه به تاسو بالکل انکار او دا به نه کوئ. موږ یو ګوجر، دا چوهانخیل زمونږ یوه څانګه تلله نو موږ یو څانګه خالي دغه کړله او بیا هم دا د پیچان دپاره کړله چې یاره موږ یو بل وپېژنو. څومره مشران چې دي دا زموږ احترام ورته لرو، موږ یې قدر کوو، موږ یې عزت کوو. موږ د نورو قومونو نه دا وایو چې موږ دې قدر غواړو، موږ له به قدر راکوي، موږ به د هغې نه ډېر قدر هغو له ورکوو ځکه چې زموږ سوچ او فکر به دې کې دی. نو انشاءالله دا به کېږي. د سوات میلمانه چې دي د دیو دپاره زه شکریه په سور سلوټ باندې ادا کوم او بل وایي ستاسو په کوڅو کې د خوبینې به مې پاتې شي او زه به درنه لاړ شم، یادونه به مې پاتې شي او بیا د زما په سترګو ګورغه یادېږي دي هر هغه دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي او دغه اساسي زما نظر ګوجر له ډېر دي، زه به دنه مړ شم، شعرونه به مې پاتې شي. مشران چې زما دې ځای له راغلي تکلیف یې کړی دی، ټول شکریه ادا کوم. خو دا تنظیم چې دی په دې باندې لکه که زما د بنیر ملګري دا اواز سوشل میډیا ته کوته رسي، که د بل ځای دي که د بل ځای دي، زه ټولو ته دا درخواست کوم چې په دې تنظیم سازۍ باندې وخت ډېر ووتو. د جلکوټ پروګرام ته وګوره، نننۍ ورځ ته وګوره، غالبا چې کال پکې ووتو نو ډېر کسان زه داسې یم، ډېرې علاقې داسې یم چې په هغې کې بالکل خاموشي ده، لکه زموږ شموزۍ شوې، تاڼه بریکوټ شو، داسې پکې ډېرې علاقې دي چې په هغې کې هغه تنظیم سازۍ د سره څه نوم نشان نشته. خو موږ به انشاءالله تعالی کوشش کوو چې د هغو دپاره هغو له لاړ شو او د هغو ته وینا وکړو، هغو خپلې تنظیم سازۍ سازي کړي. موږ او تاسو له پکار دي چې په خپلو کشر کول باندې تعلیم کوشش وکړو او یوازې په تعلیم باندې نه، د هغې سره سره موږ په هغه باندې علم وکړو. او که تاسو وایئ چې یاره مدرسې نشته یا څه یا څه، نو زه الحمدلله ستاسو بچی یم، ګوجر یم او په ګوجر پسې بیا چوهانخیل یم. زمونږ الحمدلله خپله مدرسه ده او نه پکې د چا نه پیسه لګو. غونډه کې د کوز د دپاره د تنظیم اعلان وکړی شو چې تر مخه یې سیبزاده چیرمن، مومن خان وایس چیرمن او ظفر علي جنرال سیکرټري وټاکلی شو. دې نه وړاندې مومن خان او نذیر محفل ته په راتګ د سوات نه راغلي مشرانو میلمنو په درناوي هرکلی وکړو او هارونه ور په غاړه کړ. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوز دیر.